داغه یو مرګری وو نو شیخ القرآن ته وی چې تبا مانکی ته راځي. شیخ القرآن رحمت الله علیه چې کله مانکی ته لاړو خادم ادي و غالبا یا اسه پروګرامو ځکه دا ډیر ګران وخت خو شیخ القرآن رحمت الله علیه دا ډیر ګران وخت او بیا چې شیخ القرآن کم زیت تللی دی هلته اثرم پرې خو دی کارم شوی دی ګجرات مدرسې ته شیخ القرآن رحمت الله علیه راغلی و طالبانو بزم ته راوستی و او ډیر په عجیبه انداز سره راوستی و چا چې راوستی و پای کې یو شیخ ژوندی دی شیخ روح الامین سے په کراچۍ کې حفظه الله او بل و د دې دی خوا ډیرې چې دا دی خوا بیخان ناخوا ډیرې سره ډیرې د هغه یو عالم او غوث وفات شوی دی دی دلته طالبانو په ګجرات کې دا پخوانۍ مدرسه ده د کې مونږه سبقونه ویلي دي د کې دغه شیخ روح الامین صاحب دارنګ دغه سری ډیرې والا شیخ صاحب مولانا زیب صاحب دا اوس په نیو ټاون کې شول حدیث ته دی په دغه ګجرات مدرسه کې و دلته ناناګانو په مسجد کې چونی طالبانو هغه وخت نو دارنګ شیخ صاحب رحمت الله علیه التا مانکی ته بوتلو ما پرون یو کتاب کته شیخ عبدالسلام صاحب رحمت الله علیه په شاه منصور کې دوره تفسیر کړو او چې په کم کال شیخ عبدالسلام صاحب د دوره تفسیر ختمو نو تقریر ته پنځپیر شیخ الته بوتلو او شاه منصور بابا جی رحمت الله علیه شاه بدی ته خلاصه بیان کاله او شروع قرآن کې کوم خلاصه بیان کا خلق وتعال ته حیران او بیا دا لږ تاریخ ګوره نو دا لږ تنگ نظری به ختمیږي دا څنګه چې شاه منصور ته شیخ سیبزی ولته خلاصه بیان یې ګور را دی نه والے لکه څوک دی را نه والے دی بیان تکیه نه شیخ القرآن د پنځپیر رحمت الله علیه غوی زب مانکی ته لړم خو الته د کلی مولیان را جمع شیو میټینګ کړو که بعض خلک را غونډيږي میټینګ کوي کنه چې دغه د لری زینب عالم رضی خیر علی او ته ویل پکار دي کنه څه پیدا به حاصل کو ورته دا سړی خو راځي دی کلی تا خدا خو ګوري اولیاء نه مني دا خو دعا نه مني خیرات نه مني نو چې روح د نه لاړ نشي او تقریر درنونه کی شل قرآن سے وای دغه مانکی کې زما یو استادم پاتې شوی ماته نه صدا نحوی سبکونه ویلی و خو بیا ماته وی چې تعالی سبکونه نور نشم خو له تبل خلل شه وې زه چې لاړم ملتا په دې جمعات کې داخله کولاړ دي عوام ورسره دي مولیان دلته کې ناس دي او عوام دي او لوړ ورسره په لاس کې دي وې زه چل تورا سي دما وې ما ته چې تاسو تقریر وکوا تقریر باندې کوما نو بس یو څو خبرې به وکما وې دی خپل خبرې وکي په میل زامونه ولګول شروع قرآن وې را پاسې دم وې ما ته ایماندارو تقریر نکوم په تقریر پابندی ده د دې علماء وبمنم خو یو څو خبرې کومه ستاسو په دې مانکی کې یو ډېر لوی عالم او پیر تیر شوی دا غنوم عبدالوهاب سنومیو عبدالوهاب او د ارجا د خپل د علاقې د حق پرست عالم سره مینه ځان هغه ته منسوب کوي لکه سړی د حقانی نسب کوئی خلق اثر حقانی لیکي کنه دا حقانی دی نو دا خو زمون علاقه د مانکی ثوابه کې نو زمزان دی پیر سیب ته منسوب کوما او تاسو هم ځان د تمزا زمونږ پیرو زمونږ لوی عالمو هغه ټول وی اوجی مولیانو ته تاسو منسوب کوي وی اوجی نو دا غنوم عبدالوهاب نو زه خو ځان توابي ویم عبدالوهاب نو زمزان توابي ویم نو تاسو ځان توابي وای کنه د خپل مشر نه مانی هغه نه مخ خپل مشر منو مونږه موابیان یو وی دی مولیانو ته مې تاسو مونږه موابیان یو حضرت علماء وی نو شی زه وی ما وته دا خلک وی لک پزور وای لک په دې لو سپیکر وای وی یو میرا وستو وی یو زم وابي ما فل وی زم وابي ما وابي خو کنزلو وابي خو په کوتکونو واو ار یو یقارو کو زم وابي ما په نمبر وی بیا می ورته ویل چې دی پیر عبدالوهاب صاحب د مانکی خپل کتاب کې لیکلی چې نظر د غیر الله حرام دی او چې چا د بابا په نوم منخته یوړه نو دا سړی کافر او مشرک دی او خزه په طلاق ده اولاد حرامیان دي تاسو باندې خپل پیر خبره خلکو او منو وی دې تاسو د خپل پیر خبره مانه مونږ منو
وینا دی وی چې لیک په سپیکر وایا دا کتاب نه یو مسله راړوله وی دا تاسو منه دي ته تاسو منه دغه د شیخ القرآن تقریرو شیخ وی زرالم واپس کلی تا پته پوی نشم چې د شپې بس شوی زه قرآن خو شیخ القرآن سره بغم دا ابتدایي دورو وی زه سار وختي بیا لړم شاګرد پسې چې به سکی سره چا وجري را وجري نه گزارې خو نه در کړي وی شاګرد ته وی چې سیوا سوکسار دا کور بعد نه دی روتی بس بالکل خاموشی ده ښا وی ما ته زما استاد چې ما ته لیک سبق ویلو وی جی غم نه دی راوته وی چانه مې تاسو کوي چاوي چې خو ډیر زیات بیمار شوی دی د ډیرو کسانو لکه خېټم پکې خراب شوی شلو قرآن وی زلرم سکیلې میلې می واغسته وی دا خپل استاد زیارت ته راړم مې جی تاسو بیمار شوی استاد تاسو ته راغلی بیمار وی چې ډیر روانه ښا ویبادو چې ډېر ویبادو چې تا تم پته نه وه وي مړه ما ته پته خو د خلکو ځان سره درستی وم سړیا نو وهاب دا خو د الله صفت وګوره وهابي به فتوا پې ولګوله پنجپیري فتوا به پې ولګوله وی اله د یو پنجپیري قتل د سلو شهیدانو عمره ثواب دی ښه دا فتوا چا ورکړې وه د شاه اسماعیل شهید باندې فتوا چا ورکړې وه چې دا شاه اسماعیل وابي دی او دی قتل کې دا فتوا ناکار مولیانو ورکړې وا دا فتوی اوسم محفوظ پرتی دی ښا چې دا سوک سوکو او که دا تاسو قتل غواړئ الانتصار لګو ګورئ الانتصار نو وهاب دا د الله صفت دی ښا